هنا بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ډیر صحیح طرف ته اشاره وکړه دا وخت داسې و چې دې کې پکار دا و چې یو نېشنل پالیسي جوړه شوې وي یو داسې پلان جوړ شوی وي چې په هغې باندې ټول متفق وي خو بدقسمتۍ نه مرکزي حکومت نه صوبایي حکومت هغه شانتې اقدامات اوچت کړي کوم اقدامات هم چې دوی اوچت کړي دي زه دا ګڼم چې هغه هم ناکافي دي یو خو هغې کې اوسه پورې څه واضح ویژن یا پلان نشته مرکزي حکومت یو ورځ یو خبر وکړي کله وایي لاک ډاون شته کله وایي نشته صوبایي حکومت د هغې نه بیا پالیسیز جوړوي او دغه کوي نو دغې د وجې نه هم یو دغه دی هغه دواړو په منځ کې کوارډینیشن نشته بیا دغې سره سره کم چې فګرز هم ورکړي کېږي مونږ دا ګڼو چې هغه فګرز هم هغې لحاظ سره صحیح نه دي د کم ټولې دنیا تاسو دغه وګورئ کم سټرټیجي وګورئ لاک ډاون سره سره په ټیسټ باندې زیات سټرس دی زمونږ دلته کې لاک ډاون له حضور ورکوي خو ټیسټ هغه شانتې نه دي شروع شوي او دا پکار چې دې طرف ته زیاته توجه ورکړی شي بیا تاسو دغه طرف ته هم خبر وکړه چې کوم د ډاکټرز ریپروډکټیو کټس ورکول دي دا چونکې فرنټ لاین باندې هغوی دغه کوي د هغوی کردار ته موږ سلام هم پیش کوو که هغه ډاکټرز دي که هغه نرسز دي که هغه پیرامیډیکل سټاف دی هغوی یو اهم کردار ادا کوي پکار دا دی چې هغوی ته دا پروټیکټیو ګیرز چې دی دا ټول ورکړی شي هغې کې مو اوسه پورې د حکومت رقم موږ را وینو چې سستی کېږي لګیا ده او هغه لحاظ سره دغه نه کېږي دې سره سره خالي دغه اویرنس خو کېږي چې یاره څنګه به ځان دی دغه نه بچ کوو یو کیمپین دغه کېږي خو زه دا ګڼم چې یو د دې شي کیمپین پکار چې کم خلکو ته دا وشي دا مرض د هغوی د فیملیز لپاره هم یو اویرنس پکار چې هغوی به دې سره څنګه سچویشن سره ډیل کوي ځکه چې دغه هم یو ډېر عجیبه دغه کې واچولی شي هغه فیملي هم د بالکل سوشل بایکاټ د هغې وشي یو کټ آف دغه شي چې هغوی څنګه دې سره ډیل کړي د دې هم یو دغه پکار دی چې دغه مخامخ راشي بل سره د دې ټول کیمپین چې کوم شوی دی اویرنس یا جوړ کړی شوی دی یا دغه دی د هغې یو پازیټیو افیکټس هم شوي خو نیګیټیو افیکټ دا شوی دی چې خلکو کې د ټیسټونو نه کولو خبر را اوچت شوې ده او زیاتر که تاسو وګورئ نو دا یو دغه کېږي چې یاره ټیسټ نه کوو دغه شی چې دی زما خیال لري کولو ضرورت دی او د دې اویرنس پیدا کولو ضرورت دی چې یاره نه ټیسټ ضروري دی چې د دې مرض تشخیص وشي نو بیا به د هغې علاج به هم کیدی شي او د هغې حل هم بیا هغې لحاظ سره شته نو دغه یو واضح هغه ویژن یا پلان چې دی موږ ته نه ښکاري لګیا دي او د هغې د وجې نه رس سره که ګورئ نو په بیمارانو کې اضافه کېږي لګیا ده ډیتس کې روزانه اضافه کېږي لګیا ده او په دغې حوالې سره موږ دې ته یو تشویشناک صورتحال ګڼو سکندر خان تاسو دا ګڼئ چې لکه دا کوم پینډیمک راغی او دې خلکو ته دومره نقصان تھرو د ورلډ ورکړ پاکستان کې که د بدقسمتۍ نه موږ وګورو صحت طرف ته هیلث طرف ته هغه عمره توجه نشته په نورو څیزونو کې د بجټ هغه زیاته حصه چې د هغه نورو څیزونو ته تاسو دا ګڼئ چې اوس صحت طرف ته د هغه څیزونو نه چې دغه بجټ راوړلی شي او دې طرف ته مختص شي دا پکار دی چې دی بالکل راز تاسو صحیح طرف ته دغه وکړو زما خیال ټول دنیا ته تقریبا خبره کېږي او د ټولې دنیا پرایورټیز کې اوس په چینجز باندې کوم چې د ویلفیر سټیټ خبره ده د هغې یو بنیاد به زما خیال خبرو ضرورت وي د سیکیورټي ایشوز نه اوس زیات د هیلث ایشوز او د ایجوکیشن ایشوز او نور داسې چې دی دې طرف ته توجه زیاته ورکول وي او زما خیال دا اوس یو لازمي شی شو ځکه چې هغه ورلډ پاورز چې چا یو لحاظ سره معاشي طور باندې مستحکم وو د جنګي طور باندې او د ملیټري دغه باندې یو مایټ وو هغه هم د دې داسې دغه شوي دي چې هغوی هم په لوی کرایسس کې دغه شوي دي زما خیال دی د دې دس ویل چینج د هول ورلډ او د دې به یو ورلډ هغه بیل
پرایورټیز بچی دي اوس ځان ته مخامخ کېدل وی او پای کې خصوصا هیلث اینڈ ایجوکیشن چې دی دا د مخل ټاپ پرایورټیز به وي او سره کلین ډرینکینګ واټر چې دی دا به یو ټاپ پرایورټي کې راځي. سکندر خان یو اخیری پوښتنه دا کوم چې څه پولیټیکل امپلیکیشن پاکستان کې تاسو ګورئ ځکه چې پاکستان د مخکې نه د معاشي عدم استحکام سره تېرېدو د په وجه باندې نور عدم استحکام هم راشي پولیټیکل امپلیکیشن را روان وخت کې څه ګورئ؟ تاسو ډېر ښه طرف ته دغه وکړو چونکې اوس خو دې وخت کې دا دغه نه تېرېږو لګې والله تعالی دې وکړي چې زر دې موږ دې مشکل حالاتو نه وځو او کم چې بیماران شوي دي الله تعالی دې هغوی له شفا ورکړي کم کسان چې په دې کې وفات شوي دي د هغوی خاندانونو سره موږ همدردۍ اظهار هم کوو الله تعالی دې هغوی له صبر هم ورکړي. زما خیال دی چې دا شی واضح شو چې کم موجوده حکمرانان دي هغوی د کرایسس لپاره تیار نه وو یو لحاظ سره فیلډ ګورنمنټ چې دی هغه دغه چې دی نور هم مخامخ راغی د دې امپیکټ پر راځي ضروري او خلکو په ذهن کې دا خبره ده چې اوس هغوی ته داسې لیډرشپ پکار دی چې هغه پرو اکټیو هم وي او هغه یو ویژن هم لري نو هله به دا مسایل حل کېږي. دا موجوده سیستم یا موجوده کم کنټرول ډیموکراسي یو دغه دی هغه چلېدو والا ښکاري نه. مننه جی.